اصحاب کهف قصه ده پدې کې په سوره کهف کې څلور مین واقعیګانې په هغې کې بیان شوي دي. په هغې کې یو د اصحاب کهف واقعه ده چې اصحاب کهف دغه وخت بادشاه ته راپاسېدل د هغه خلاف چې یاره ته کوم کار کې دا په انصاف باندې مبني کار نه دی، دا کار ته غلط کې. نو هغه بادشاه د هغه د ختمولو اډر ورکړو چې دا اصحاب کهف دي دا ختم کړي، یا 15 کسان یا 7 کسان. نو هغې د هغه ځای نه لاړل نو یو غار و هغې ته ننوتل، ځکه خلک پسې راپسې وجلو نو ځان بچ کولو کوشش خو به کوې، هغې لاړل هغه غار ته ننوتو. اوس چې کله تا اصحاب سوره کهف تلاوت په دې کم از کم کړی نو په هغه تلاوت کې تاله به دا آیات مخې له راغلی چې الله تعالی وایي چې دوی په داسې غار کې وو چې د هغې نه به نور دې طرف ته راختو او دې طرف ته به پرېوتو، او د دوی دا غار چې په کوم کې دوی دننه دي دې ته د نور رڼا نه ورتله. او بیا پسې الله تعالی وایي چې په دې کې ډېرې غټې نښې دي د هغې کسانو دپاره چې څوک پوهېږي چې په چا کې عقل وي، چې څوک خپل دماغ استعمالوي. اوس پورې چې ساینس نه و ایډوانس شوی د دې فری ریډیکلز پته نه وه، نو زیات خلک په دې باندې کنفیوز وو چې یاره لکه د دې څه مطلب شو چې نور دې طرف ته راوختو دې طرف ته پرېوتو، د دوی غار ته دننه د نور رڼا ورنه راله. چې د نور رڼا ورنه راله نو په دې کې نښه ده، په دې کې ستا دپاره داسې نشانیانې الله تعالی کېښودي چې وروسته ته راشي او دا قرآن مجید لولې که نه ته به وایې چې یار 1400 سال مخکې دا خبره په دې کتاب کې شوې ده، دا انسان خو نشي کولی 1400 نه 10,000 سال مخکې هم چاته دا خبره پته نه وه، خو اوس پته لګېدلې ده. یاد ساته فری ریډیکلز نه دی، دا په مختلفو طریقو پیدا کېږي. په هغې کې یو طریقه دا دی چې کله د نور رڼا په دې هغه سپیشي باندې ولګي، کومې سپیشي چې فری ریډیکل جوړوي. که زه تاله یو اگزامپل در کوم، فار ایگزامپل میتین ګیس نه دی، میتین په ده باندې ته سن لایټ راپرېږده، سن لایټ نو د ده نه څه جوړېږي، د ده نه میتایل فری ریډیکل جوړېږي. د کلورین سره ریاکشن دی، چین ریاکشن دی، میتین د کلورین سره ریاکشن کوي، کلورومیتین او داسې په سیجي اخر کې کاربن ټیټرا کلوراید جوړ کړي او پوره چین ریاکشن دی کېږي د سن لایټ په موجودګۍ کې. دا سن لایټ هغې د دې لپاره پکار دی چې سن لایټ په هغې کې فری ریډیکل جوړوي، د کلورین نم فری ریډیکل جوړوي، د میتایل نم فری ریډیکل جوړوي. اوس دې خبرې ته ته په خپله سوچ وکړه چې د اصحاب کهف په غار کې چې هغې پراته وو په هغې ته به دننه د نور رڼا نه ورتله، په هغې باندې به د نور رڼا نه لګي. د هغه اوده وو، څونه وخت اوده وو تاسو ته پته شته؟ 300 سال اوده وو. 300 سال بعد راپاسېدلي. دا واقع جوړې تاسو چېرته نه ده اورېدلې؟ 300 سال هغې پراته 300 سال بعد راپاسېدل، 300 سال هغې ژوندي وو. ته سوچ وکړه اوس دا چېرته کې ذهن مني الله تعالی ورته ویل چې په دې کې نښه ده، خو چې کله سړی عقل استعمال کړي هغې باندې د نور رڼا نه لګېده. یو سینس ته دا اغستی شي، دا کمپلیټ ایکسپلینیشن نه دی، دا جسټ مونږ خپل لاجک جنګو. په قرآن مجید کې قرآن مجید ګوره نازل شوی دی د هغه خلکو دپاره چې کوم په هغه وخت کې د عرب په صحرا کې پراته وو چې په سم نه پوهېدل. دا د هغه خلکو دپاره هم دی چې د روم او پارس په ښارونو کې پراته وو. د هغه خلکو دپاره هم دی چې په 1000 صدۍ قرون اولا کې پراته وو. دا د دې خلکو دپاره هم دی چې اوسنۍ ساینس او ټکنالوژي کې پراته دي، او چې فیوچر کوم ساینس او ټکنالوژي د هغې خلکو دپاره هم دی. نو په دې کې داسې خبرې بندي شوي چې وروسته راوځي. دا کمپلیټ ایکسپلینیشن نه دی، جسټ تا په یو مطالعه اشاره در کوم، صحیح شوله، تا له علم در کوم چې ذهن کې دا خبره صرف پرته وي. مونږ خپل لاجیک جنګو چې هغې باندې د نور رڼا نه لګېدله، د نور رڼا به نه لګېده، د هغې په وجود کې فری ریډیکلز الله تعالی نه پیدا کول. چونکې الله تعالی خو په فزیکل فینامنا کې هر څه کار کوي که نه. الله تعالی په قرآن مجید کې ولن تجد لسنت الله تبدیلا، د الله تعالی سنت نه بدلېږي. فزیکل لاس چې کوم ما جوړ کړي دي نور دپاره دا به زه نه بدلوم، د هغې په ترو به داسې کارونه کوم چې تا ته بیا ښیم. د هغې په وجود کې فری ریډیکلز نه پیدا کېږي. اوس فری ریډیکل څه کوي؟ ایجنګ کوي، سړی بوډا کوي. هغې په وجود کې فری ریډیکلز نشته، نه به بوډا کېږي. 300 سال الله تعالی ساتلي ژوندي. دا چې کله دا چندخه وغیره چې کله هایبرنیشن ته ځي، چندخ څه کوي؟ اوړي کې ښه ګرځي، ستا دا دماغ وګورې ټا 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 یې راغستي، ټوپونه وایي چې د شپې راوځي نو خپو ته ګورې هلکه درته خپه پې کېندم. او چې سهار ځي په سړک پې اکثر ګاډی هم ختلی هغې سړک پورې پلیخ کړی پروت وي اوار. دا په ژمي کې نه وي، په ژمي کې نه دا ته اوازونه اورئ، نه به دا ته په روډونو وي. دا چرته دا ټول ځناور چې کوم امپیبینز دي دا په ځمکه کې ځان ښخ کړي، ځکه چې دا کول بلډډ دي. زموږ په شانته کې ترمو ریګولیشن د دې په وجود کې نشته. که دی بار پاتې شو په دې یخنۍ کې د اینه به په وجود کې دننه جام شوي، زموږ هغه نه جام کېږي، دا په یو پروسس په ترو کېږي، ترمو ریګولیشن ورته وایي، هغه په دوی کې نشته. نو دوی ځان په ځمکه کې دننه برډ کړي، ځان ښخ کړي. چې ښخ کړي نو هغه چې څونه جمع دی عموماً 4 میاشتې دی، 4 میاشتې دی بغیر کای پیه، نه خوراک کوي نه څښاک کوي، دغه شانتې کې پروت دي. 4 میاشتې تېرې شي واپس به راوځي، سینه برابر کړي، اوړی شو واپس راووتو. ته سوچ وکړه 4 میاشتې دی څنګه په دغه ځای کې پروت دی، خوراک څښاک نه کوي.
د چې دنه ورننوځي د نور رڼا نه ځان غیب کی خپل میټابولیزم سلو کی د نور رڼا چې نه فری ریډیکلز نه کیږي فری ریډیکلز نه ایجینګ سلو شو ایجینګ سلو شو مطلب میټابولیزم سلو شو میټابولیزم سلو شو نو ستا په 24 غنټو کې څونه میټابولیزم کیږي دغه په وجود کې هغه په 4 میاشتو کې سلو روان دی کنه نو 4 میاشتې دغه لپاره 24 غنټو برابر شو 24 غنټې چې تاسو اخري یا ونس کې نو مړ کېږي نو واپس ژوند دی راوځي هغه واپس ژوند دی راوته شي بیا خیر دا خبره دی کې نورم خبره بیا راځي خبره ډیره اخواږي